د پاکستان فوج استخباراتي ادارې آیسای په پخوانی مشر لیفټننټ جنرال ریټایر فیض حمید د کوډ مارشل قضیه کې په رسمي توګه پر د جرم لګول شوی دی. د پاکستان فوج مطبوعاتي ادارې آی اس پی آر ترمه لیفټننټ جنرال ریټایر فیض حمید په ضد 4 میاشتې وړاندې په 12 اگست د فیلډ جنرال کوډ مارشل یا د پوزي قانون لاندې کاروایی پیل شوی و. د آیسای پخوانی مشر فیض حمید په کوډ مارشل کې سیاسي فعالیتونو کې د لاس لرلو د افیشل سیکرټ اکټ یا سرکاري رازونو قانوني سرغړونې د ریاست ګټو ته د نقصان رسولو د خپل اختیاراتو نه غلط استعمال کولو سره یو شمېر کسانو ته نقصان رسولو تورونو سره مخامخ دي. د آیسای پخوانی مشر فیض حمید نه د کوډ مارشل په مخال په خیوات کې د ګډوډۍ او د بدامنۍ د پیښو په اړه هم تحقیقات کیږي. آی اس پی آر واضح کړی دا چې په دې کې د 9 مای 2023 سره تعلق لرونکي پیښو تحقیقات هم شامل دي. بیان کې ویل شوی چې په دې پیښو کې د سیاسي عناصرو د لاس لرلو پلټنې هم روانې دي. د آی اس پی آر ترمه په کوډ مارشل کې لیفټننټ جنرال ریټایر فیض حمید ته د قانون مطابق ټول حقوقونه ورکول کیږي. د آیسای پخوانی مشر فیض حمید میا علی شفاق خپل وکیل مقرر کړی دی. د پاکستان فوج په 12 اگست د استخباراتي ادارې آیسای د پخوانی مشر او د پیښور پخوانی کور کمانډر لیفټننټ جنرال ریټایر فیض حمید نیولې وو او ویلي و چې د هغه په ضد د فیلډ جنرال کوډ مارشل یا د پوزي قانون لاندې کاروي پیل شوې ده. فوج ویلي و چې د آیسای د پخوانی مشر لیفټننټ جنرال ریټایر فیض حمید د سپریم کورټ د حکم ترمه د ټاپ سټي قضیه کې د شکایتونو په سرپلټنې پیل کړل شوی او فوج هغه نیولې دی. فوج زیاته کړې و چې د پاکستان د آرمي ایکټ یا پوزي قانون د مادو لاندې د لیفټننټ جنرال ریټایر فیض حمید په ضد سخت تادیبي کاروي پیل کړل شوی ده. د پوزي بیان ترمخه د لیفټننټ جنرال ریټایر فیض حمید په اړه د هغه د ریټایر کېدو نه وروسته هم د پاکستان د پوزي قانون د سرغړونو څو پیښې مخې ته راغلي دي. عالم خان شیرپو دلبر نیوز 400